ته خداوند علم څلور شیانو کې پټ کړی دي واجنه مغی وړي گناه واجنه خدای غضب ته د خدای درگاه کې لسونه وچات داغه لسونه هیڅ کله هم خلیل علم خپل ولی هغه خپل بندگانو کې پټ کړی واجه دا چې مو ته د اهل بیت علیهم السلام كلام خدای امام زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله أخفى 4 في 4 أمير المؤمنين علي عليه السلام نه روایت خداوند علم څلور شیان کې پټ کړی دي یعنی څلور شیان نه پردې چولې دي پټې کړی دي هغوی نه اول شی خداوند علم إن الله أخفى رضاءه في طاعته خداوند علم خپل رضا خپل رضایت خپل رضوان اطاعت کې پټ کړی دی فلا تستصغرن شيئا من طاعته فربما وافق رضاءه وأنت لا تعلم امام علی علیه السلام یې خداوند علم خپل رضایت اطاعت الهی کې اخده پس هر یو هغه شی هغه ډیر وړوکی عمل ویلې نوی هغه سو اطاعت زوریه کې رچی اطاعت زمن کې ارچی هغه ما پرېږده ویلې څه کېدای شي مغه امر کې د خدای رضا یخوي او ته علم نوي یعنی یو وړوکی نه وړوکی عبادت هم ته هغه سپک ما ګڼه وړوکی ما ګڼه ما ګڼه کېدای شي چې مغه وړه عبادت کې مغه وړه عمل کې د خدای رضا ورکوي چې ته خدای راضي شي هغه ته سپک وګڼې او خدای رضایت نه پاتې شي اندیشان سره دویم شی مولا ذکر کوي چې ان الله اخفى سخطه في معصيته خداوند علم خپل غضب او خپل سخط خپل ناراضگی چې کومه ده هغه معصیت کې هده گناه کې هده فلا تستصغرن شيئا من معصيته بس د خدای کوم معصیت گناهانی دي هغوی نه ډیره وړوکې گناه هم ته سپکه ما ګڼه وړای ما ګڼه کېدای شي چې ربما وافق سخطه وانت لا تعلم هغه یوه ډیره وړه ګناه چې ته یې چې دا خو ډېره وړه ګناه ده کېدای شي مغه کې د خدای غضب یې وي خدای ناراضګي مغه کې وي خدای مغه وړه عمل واجنه وړې ګناه واجنه خدای په غضب کې رسي او ته علم نه وي دی واجنه یعنی که ډېر وړوکی نه وړوکی بد عمل دی هم هغه ته ما نغدي کېږي هغه نه ځان ساته ویلې څه هېڅ پاتې نه لګي کېدای شي مغه واجنه مغې وړه بعد عمل وجنه مغی وړي گناه وجنه خدای غضب کې رسی ته جهنمی جوړ شي نعوذ بالله هلاکت ته لاړ شي هلاک شي دریم شی واخفى اجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئا من دعائه فربما وافق اجابته وانت لا تعلم خداوند علم خپل دعا اجابت چې بندگان خداوند علم نه کله دعا کوي هغه اجابت چې کوم دی هغه چې کې خده هغه همیشه د لپاره دعوت کې خده یعنی دعا کې خده یعنی خداوند علم چې کله هم یو بنده اجابت کوي حاجت پر کوي یو شای و تویر کوي یو فضیلت و تویر کوي یو اکرام کوي یو بنده ته یو عزت ورکوي نو هغه خداوند علم دعا کې خده پس دعا سپکه ما ګڼه وړی نه وړه دعا هم سپکه ما ګڼه کېدای شي چې خداوند علم مغه اجابت څه کوم دی هغه مغې دعا کې خي ته نعوذ بالله هغه سپکه وګڼي دعا نه وکړي ځکه ځنه بزرګان چې حتی وړوکی نه وړوکی شی هم خداوند علم نه اهل بیت علیهم السلام نه غواړي حتی مثال کې ته ورباندې که مثال تاسو ځنه ورکړي چې ته بازار ته روان یې شهر ته روان یې تاسو جیب کې د کرایې پیسې هم نشته که نه ځنه ورکړي چاته سوال ما کوه خدای نه یې وغواړه اهل بیت علیهم السلام نه یې وغواړه خدای ایوه ذریعه ته جوړوي کېدای شي
البته که نشي میلو هم خداوند عالم د کومه دعا څخه توکل ایدی اجر ته خدای درکوي. چون که همیشه د پر در روایتو کې شته چې کله هم د خدای درگاه کې لسونه وچات شي هغه لسونه هیڅ کله خالی نه وپسیږي. حتما ولی خود نعوذ بالله خدای ذات هغه دین ډیر بالاتر هغه درگاه کې لسونه وچات شي هغه لسونه خالی رو پاشي. څه کله ته د خدای درگاه کې لسونه وچات کې داغه لسونه هیڅ کله هم خالی نه رستنیږي. یا به مغه ټیم کې هغه دعا اجابت کیږي یا لګ ورسته بوته مثال هغه خداوند عالم چون که اولا بنا من انفسنا ده هغه مونږ نفسونه هم مونږ بهتر پیږي چې مت دا شای کوم ټیم کې ام مصلحت کې ده نو یا مغه ټیم کې ډایرکټ قبلي کا مصلحت وي یا تأخیر سره قبليږي یو کال dva کال درې کال کې دی شي وا د دیرش کال بعد قبول شي مصلحت نوي یا اصلا دی دنیا کې هغه سره مصلحت نوي یو شاید غوړي خدای نه هغه سره قبول نشي هغه ته اخرت کې اجر ملويږي. یعنی چې کله هم لسونه خدای درگاه کې اوچا شي هغه د دروشیانو کې خامخا یو شاید ملويږي یا مغه ټیم کې اجابت مغه ټیم کې کوم شي خدای نه غوړي مغه ټیم کې ته ملويږي یا تأخیر سره ته ملويږي یا اخرت کې ته اجر ملويږي. لہذا دعا هیڅ کله انسان پکار ده سپکه ونه غني دا د مولا روایت ہے ان الدعاء على ثلاث دعا درو قسمه باندې ده اما يؤجل و اما يؤخر و اما يدخر یا مغه ټایم کې فوري قبليږي یا په تاخير قبليږي یا اخرت کې ته ذخیره کېږي اخرت کې ثواب ته مليږي. او قیامت کې دا روایت کې شته چې کله یو بنده هغه چې کله خپل عمل نامه وکړي نو ډیر اجر عظیم به خدای تعالی کلی خپل عمل نامه کې چې خدای دا هم د عملونه هم نه دي کړی دا مت څنګه لیکل شي دغه عملونه نه کوي مثال مکرم عملونه خداوند علم طرف وتوي صدا هغه دعاوانی دي ستا دنیا کې ما ته دعا کوله ما نه کوله د هغه دعاونو اجر ده. اس اختن کې بده یو هو کې ای کاش ما دنیا کې ایوا دعا هم قبول نه وشي یعنی دور عظیم اجر خدای هغه دنیا کې دعا کوون کې تیر کوي. لہذا انسان په کار ده دعا سپکونه غني کې دای شي اجابت الهی مغه دعا کوي ته کومه دعا سپکه غني. څلورم شای ډیر زیات اهم دی مو متاسفانه نن سبا دی عمل غفیلیو او بلکې زه به داسې وایم چې مو خپل فرعونیت کې خپل انانیت کې مشغول یو بل توهین بل سپکا بل بیزتی متدسیان بریه. هغه څلورم شای چې دی واخفى وليه في عباده خداوند علم خپل ولی هغه خپل بندگانو کې پټ کړی دی. فلا تستصغرن عبدا من عبید الله دی خداوند علم بندگانو کې یو بنده هم وړو کې ما غنا سپکې ما غنا کم نظر ما غنا کم نظیر ما وتکوا. فربما يكون وليه وانت لا تعلم کدای شي کوم بنده چې تسپک غني کوم بنده چې ته ځان ډیر وړو کې غني کوم بنده ته ډیر کم نظر کوي کدای شي مغه دی خدای ولی وي و تا سره علم یا نوی بکار ده انسان اصلا ایچا تا هم سپک ندارانه که کدای شي یو کس ظاهرا ډیر ساده ده ظاهرا اصلا درست نده که زه به داسې وایم چې کدای شي ظاهر لیونی دی زنه تاسو کس د معاشره کې زنه کسان ظاهر ځانونه لیونی کړي دي یا مثال لیونی لباس کې یا ځان مکمل صدای کړي چې حتی ځنه کسان کلی کې خزیم هم هغه ته د مرد نظر نه کوي چې ته سره په څه پیږي نه هغه کېدای شي د خدای ولی وي ته سپک نظر کوي. انسان په کار د هیڅ کله هم د خدای بندگانو ته سپک نظر ونه کوي ویلې کېدای شي کوم ته سپک نظر کوي هغه د خدای ولی وي ته پاتې نه وي. و زه یو بل خبره وکم موږ دا عقیده ده کنه چې امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هغه زنده ده و هغه د سینه ده مو یې سفر د غیب کې سو شغه مثال فرد غیب کې ناست یو ځای کې تعطیل ده نه امام زمان هر ځای کې حاضر و ناظر ده و دا شتات کله امام ظهور وکړي ډیر کسان به وایي د همالیدل او پلانکی ځای کې امام پیژنګولي نه کیږي
زه داسې یم چې کیدای شي ته یوه بنده نعوذ بالله ځنه تیزه خوله ورته واچوي، کیدای شي هغه امام زمان وي، که امام زمان داسې زندگی کوي، عام هغه کومه زندگی چې امام زمان علیه السلام هغه کوي، عام بندگان غوندې کې زندگی کوي. ته کیدای شي کوم کس سپک وګڼي، زه نعوذ بالله سپک نظر ورته وکړي، هغه امام زمان وي، چونکې خداوند علم امام زمان هغه د خدای ولی دی، بندگانو کې پټ کړی دی. اوس کیدای شي بعیده نه وي چې امام علی علیه السلام اشاره دې ته وي چې کله امام 12 فرزند، البته 11 فرزند 12 امام هغه چې کله پردې غیب ته لاړ شي، هغه دور کې بیا تاسو چوک سپک ونه ګڼئ، کیدای شي چې چوک سپک ګڼئ، هغه امام فرزند امام زمان علیه السلام، امام مهدی علیه السلام. لہذا انسان په کار دی هیڅ کله هم امام مومن ته سپک نظر ونه کړي، بلکې زه به داسې وایم چې یو بل روایت کې چې المؤمن اعظم حرمة من الکعبه، د مؤمن حرمت خو کعبې نه هم بالاتر دی. مو ته بیا ویلي یو بل توهین کوو، ویلي ځنه کسان ځانه لاندې ګڼو، او وجه دا دی چې مو ته د اهل بیت علیهم السلام کلام نه خبر نه یو، اهل بیت علیهم السلام کوم محاسن کلام دی هغوی نه مو خبر نه یو. مو ته کله مطالعه کوو، کله مو ته اهل بیت علیهم السلام روایت پڑھو، مو ته د څوره اهل بیت علیه السلام کلام نه خبر یو. ټولو سره زه متوجه مخاطب یم، یوه عام کس نه ونیسه یوه عالم پورې. مو خو متاسفانه افسوس خبره دا دی چې مو دینی خبرې صرف اور صرف مختص کړي دي مدرسو والا سره، مګي دین صرف مدرسو والا دی، مګي دین صرف طلباو سره مختص دی. نن سبا معاشرې کې که 2-5 خبرې چوخي وکړي بیا ورته ډایرکټ کړی شي چې ته کوم ځای نه ملا راغلی. وی د ښې خبرې مختص دي ملیانو سره، آیا د ښه کارونه مختص دي ملیانو سره، آیا د دین مختص دی صرف ملیانو سره؟ که دین هر یو کس باندې واجب دی چې د دین خبرو باندې عمل وکړي، هغه په کار دیندار وي. ما ته متاسفانه هر یو شي ته مو ته ټایم شته، خو اهل بیت علیه السلام کلام ته مو ته ټایم نشته. مو ته د اهل بیت علیه السلام خبرې نه پړوو، مو ته د اهل بیت علیهم السلام روایت نه پړوو. خو چې اهل بیت علیه السلام کلام نه پړوي، هغوی مطالعه نه کوي، بیا به اهل بیت علیهم السلام ته څنګه پیژاندي؟ ایمو حتی اهل بیت پیژنګولي هم هغه کورنۍ پیژنګولي دی، ایما ابا و اجداد مور و پلار و غیره، ثم هغوی نه ماته کوم اهل بیت علیه السلام شدی مغه اهل بیت زمانم. اهل بیت علیهم السلام کته صحیح معنی کې پیژاندي، په کار د اهل بیت کلام نه پیژاندي. اهل بیت علیهم السلام مت خپل ځنه څنګه معرفي کړي، مغه شي په کار ته مو اهل بیت علیهم السلام مو پیژاندو. بس په کار د انسان دغه شان دی باندې عمل وکړي چې کوم اهل بیت علیهم السلام کلام دی. خب انده روایت شما کوم بیان کو کچیر یو انسان ته پاتې وي څنګه دا روایت پڑھو کړی چې ان الله اخفى وليه في عباده، خداوند علم خپل اولیاء خپل ولی هغه د بندگانو منځ کې پټ کړی دي. یو بنده هم هغه سپک ما ګڼه، کیدای شي چې کوم بنده ته سپک ګڼي هغه د خدای ولی وي. آیا بیا به چوک یو بنده ته سپک نظر وکړي؟ کته پیژندې هغه بل خبر دی، هغه ته جایز نه دی. خو یو ناشناس کس هغه ما ته مسجد ته راشي، تاسو کسو خپل علاقو کې ستګ وغړه ځنه کسان لیوانایو له جمعو کې دراشي، ملنګانو درویشانو جمعو کې دراشي. آیا کدا روایت چو پڑھو کړی چې خداوند عالم خپل ولی خپل بندگانو کې پټ کړی، هغه به دی و ناشناس کس بیزتی وکي، توهین به وکي. هغه بنده سوچ کوي چې کیدای شي انده دی خدای ولی وي، کیدای شي انده امام زمان وي، زینه پیژنه.